أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. سورة قاف 21 نمبر آیت. ندی 21 نمبر نا واخلا تقریبا 40 نمبر آیت پوری په دې کې د جهنم احوال ذکر کیږي او د دین او د اسلام دشمنانو د پاره د آخرت یې ذکر کیږي. نو په دې اولنی آیات کې هم د جهنم حالات دي چې کله انسان مړ شي د قیامت او د آخرت اولنی مرحله څنګه نو په اول سر کې به الله تعالی د انسانانو د سره راوړي چې وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. رابش هر یو کس قیامت په ورځ باندې ما حاجر د کس سره به سائق یو بوتلون کی فرشتہ ور سره یو شهید یو گواہی کوون کی فرشتہ به ور سره دو فرشتي ور سره. سائق هغه چاته ویل کېږي چې څوک یو زګین ته شړی یې بوزي او ردی نشاط او رست رواني مخکې بوزي. نو د څه پته لګي چې د قیامت په ورځ به د خلکو سره فرشتہ داسې ور سره چې میدان محشر ته روان کړي بوزي به. او دویم کس به داسې چې شهید به گواہی وکړي د چې کوم قانون دی باقي باندې به گواہی کوي دو فرشتي. د لفظي معنا دا او دا اکثر مفسرین راي او قول اقوال هم دغه شان دي. د دین علاوه ځینې مفسرین خیال دي چې د سائق نه مراد فرشتہ ده چې د سبب فرشتہ خو کوم فرشتہ وي آیا دنیا کې چې ور سره و د اعمال به لیکل دغه فرشتہ د قبل ده. نو څوک وایي چې دا هغه فرشتہ چې دنیا کې نیک اعمال بد اعمال ورل لیکل دم دقه دي او څوک وایي چې نه دا د قیامت کې بل فرشتہ را دغه دنیوي فرشتې نه چې کوم اعمال لیکلو والا واغه نه ده بل. شهید بارے کې بحث لري شهید د ګوان څوک مراد ده څوک وایي دا هم دغه فرشتې د مراد چې په دنیا کې به پیګوي دي عملونه لیکل او څوک وایي د دې نور کسان مراد دي هغه زمکه چې کوم زمکه ګناه کړي هغه پیګوي کوي خپل اندامونه پیګوي کوي. نو دې نه مراد وایي زمکه او په خپل باندې د مراد دي. لیکن د اولنې قول ډېر زیات راجح او مشهور قول دی. امام ابن کثیر رحمه الله هم دغه قول لا زیات ترجیح ورکړي د قول صحیح دی چې سائق او شهید نه مراد فرشتي دي او د فرشتو نه مراد هغه فرشتي دي چې کوم دنیا کې د عمل لیکلو والا وي. نو دغه فرشتي به د سره ور سره یو به راولي محشر ته او دویم به د گواه د پاره حاضر شي. لقد كنت في غفلة من هذا او ورته به وایي چې یقینا وې ته په غفلت کې ردی ورځ نه دا ورځ دا نه منله تا ویل دا نشته ته به دې نه په غفلت کې وې ردی ورځ د پاره ته اس تیارې نه دی کړي. فکشفنا عنك غطاءك نو موږ لری کړه ستانه پردسته رسترګو پردم نه لری کړه. غطاء پردې ته ویل کېږي تیاری ته ویل کېږي سار سرګو نم تیار لری کړه یا پردم لری کړه. فبصرك اليوم حديد نو نظر ستا بدن ورځ ډیر تیز ته ډیر سویني ته به جنت هم ویني جهنم هم ویني ډیر احوال به وسویني ته مخکې نه پیژان درته نه لیدو. وقال قرينه نو بو نزدې اوسیدون کې فرشتہ را ده. قرین هغه چاته ویل کېږي چې کوم انسان ته نزدې اوسېږي نزدې وسره ژوند تیروي. نو وقال قرينه بو هغه ملګری د انسان او دینه مراد همغه فرشتہ را چې کوم دنیا کې د عملونو لیکلو والا فرشتہ و دې سره مقرر و. هذا ما لدي عتيد دا عمل نامه هغه د زما سره ده حاضره یعنی دی انسان چې کوم کارګزاریان دي زما سره بالکل حاضر را سره دي او عملونه زما سره موجود دي. نو دې کې به حکم وشي القیا پدوانه سه وګرځوي په جهنم دا کس مبارک به حکم وشي کوم جهنمی کسي کافر یا ډیر زیات ګناهګار نو هغه دا ټینګ به حکم راشي الله تعالی طرف نه چې القیا پدوکه سه وګرځوي په جهنم کې کل کفار عنید هر هغه کس چې ناشکر وي د الله تعالی د نعمتونو قائل نو او سيزونه به د الله استعمال او کارونه به شیطانی کول عنید مخالف د دین او د شریعت نه دا کس جهنم ته واچوي. کفار په معنا د شکر سره دی عنید په معنا د مخالف سره دی.
الله تعالی د نعمتونو قائل نو او د دین او د شریعت مخالف دا سړی په دوه قسمانه جهنم منځ ته گزار کی منع للخير من کون کې د نیکو کم څه کې خلکو د خیر کار کو د دینداري کار به کو د مخه ته ولاړ او دا مخه به نه ولې د مکو خپل شهرت د پاره د خپل نور ناجایز مقاصد د پاره د بدن کې کارونه منی کول هغه کې به مخنیوي کو معتدن زیاته کون کې او په هر کار کې به حد نه زیاته کو بد اخلاقی ظلم حرام خوری دي کې به حد کاو معتدن معنا زیاته کون کې موریب شک ورزون کې خلق په ذهنونو کې به وسوسې اچولې د دین باره کې د شریعت باره کې به هر په شک کې اچول وسوسې به اچول چې کدا څه وشي دا ورانه به وشي کدا چل وشي دغه ورانه به وشي خلک به خپل دین باره کې به شک من جوړول چې یقیني په خپل دین باندې رانه شي او د ملحدین هم دغه شنکاری الذي حغا جعل مع الله اله اخر چې ګرځاو به د الله تعالی سره بل خوده الله تعالی نظام مقابله کې د بل نظام د پاره تلقین ورکاو فالقياه نو وی غرزوي په دوه کس فل عذاب الشديد بعذاب سخت دا کس جهنم منځ ته گزار کی په دوه کس گزار کی قال قرينه نو وی اغنزدي ملګری د انسان د دې ملګری نه مراد شیطان دی قرین هر هغه چاته ویل کېږي چې تاسو سره نږدې اوسېږي نو انسان سره نږدې اوسېږي دا پرشتي وړاندې باستیر شو او دویم د انسان سره نږدې اوسېږي د شیطانان همي نو دې ځکه کې د قرین نه مراد شیطان دی ربنا ای رب زما ما اطغیته ما نو گمراه کړه دلره ولكن كان في ضلال بعيد لیکن دا په خپل باندې په گمراهۍ لري کی شیطان برا پاسې کې ټینګ به وای چې دغه مان دې گمراه کړي په خپل باندې سرکش شیو کم ځکه د بيدینۍ خبرې وي د په خېدلې او د دینداري خبرې وي د نه خېدلې او دا د عادت نو مان دې خراب کړي د دې کلام د مخکې ورسته نه د معلومیږي چې شیطان مدا خبره په هغه ټیم کې وکی چې کله د شیطان د کافر باره کې د گمراه باره کې جهنمی کس باره کې د جهنم په فیصله راشي نو دا به الله تعالی بدر کې شکایت وکي چې دا ټول کارونه مازه کې جماعت شیطان ویل او شیطان زه خطا کړي او اصل قصوروار چې د شیطان د زنه شیطان براشي او شیطان خپل صفای پیش چې ما اطغیته ما نه گمراه کړي دلته ولکن کان فی ضلال بعید لیکن دا په خپل باندې وب گمراهی لري قال ان الله تعالی ورته الا تختصموا جګړې مکوئ لدی زما سره د جګړو نن پته لګی چې اول بده جهنم په خپل داوا پیش کړي په شیطان مقابله کې او شیطان به د هغه په برته جواب کړي نو د دې وجه الله تعالی ورته فرمایي چې لا تختصموا جګړه مکوئ لدی زما سره وقد قدمت الیکم یقینا وړاندې کړي تاسو د پاره بالوعید يرول تاسو د پاره ما وړاندې کړي تاسو د پاره سم مطلب یعنی تاسو د پاره ما پیغمبران درلېږلي او هغه سره آسماني کتابونه درغلي هغه کې د جهنم یره موجود و جهنمی کارونه مکوي کنه جهنم ته براش هغه کتابونو باوجود تاسو د بل چا اوریدلې د شیطان هم اوریدلې کده هر چا هم اوریدلې خو اوس نقصان خپل تاسو بچ کې دی نشي وس ما يبدل القول نه بدلېږي وینا لدی زما سره الله تعالی ورته وي چې ما په سره کله جهنم دی واچوي بس وای چوي او اوس بدغه بانو باندې خبره بدلېږي نه چې تا ته شیطان ویلي دا ته بل چا ویلي ار چا چې ویلي تا به خپل الله منل خپل رسول به منل خپل آسماني کتاب به منل د اچا به هم نه منل ما انا بظلام للعبید نه يم ظلم کوم کې خپل بندګانو باندې چې پرنه خلق جهنم ته چوم بلکې دا دوی مستحق دي بس یوم به حق ورځ باندې نقول چې موږ به وایو له جهنم ته حلیم تلأت چې آیا ډک شوي وتقول جهنم بوي حل من مزید چې آیا نور شته دی دا هم د جهنم په احوالو کې دي الله تعالی و جهنم نه تاسو کې چې کله ټول جهنمین ورواچول شي بیا به تاسو چې وس ډک شوي صحیح شوي دا جهنم به وای چې حل من مزید آیا نور شته که نور یې نوم راوي چې برابر دی د دې آیات نو د څه معلومیږي چې الله تعالی د جهنم نه تاسو کول او جهنم په دغه طریقه باندې جواب ورکول د کافرانو د زیاتو يرولو په hebat کې راوسترو د پاره وي او کافرانو ته به دا واضح کول چې تاسو لوی مجرمان وي
او تاسو بچ کېدل د سره ممکن نه دي. نو بده وجه باندې او دینه د جهنم غوسه معلومیږي جهنم بره جهنميان د څومره په غوسه کې. دغه مضمون چې کوم دی د سورۃ الملک نه معلومیږي چې وهي تفور د جهنم به خټ کیږي تکاد تميز من الغيظ نږدې بچ د غوسې د وجه نه تبوي چې وشلې د به غوسه. دغه آیت نه معلومیږي چې جهنم به حد درجه غوسه اندر غوسې اظهار دی د جهنم چې دا به وایي چې حل من مزید آیا نور نشته یعنی غوسې نه به وایي. دغه مطلب نه دی چې جهنم بډک شوی جهنم بډک شوی سی بډک شوی او دا بډک شوی به ځکه چې الله تعالی دې سره وعده کړی ده چې لأملأن جهنم من الجنة والناس جهنم زړه کوم الله وي خامخې ډکو. نو بده کې د جهنم د وجودونه بوتام غټ شي جهنم ډک شي. نو دغه نه آیات نه معلومیږي چې جهنم بډکیږي ډک ډک وي او دې ځکه چې دا وای نور شته دی نو در دې د غصې اندازه راځي غصه وي د سینې د چې جهنم به زما خېټه خالد نور راواچو د سیمنو وي جهنم دې مطالبه نه کوي جهنم به نور شته نو مطلب دا چې د غصې اظهار شي غصه وي. وأزلفت الجنة اور نزدې بغیر شي جنت للمتقین پرهیزګارانو لپاره جنت باندې نزدې راوړی شي. ذکر دې نمک جنت په و مزمه کې کوز پروت او جنت په و اسمان کې بار دي الیین لاندې الیین کې دي او سجن کوز په و مزمه کې دا دوانه به حاضرېږي. نو دې ځکه چې جنت باز جنت باندې نزدې کړي شي لکه سود نه به اکبر جهنم با سمرا شي جهنم براوړل شي وبرزت الجحيم لمن يرى جهنم باغه چاته خو د شوراب وړل شي کوم خلک یینی دلته د پاره براوړل شي. او حدیث کې دي چې بده کې اویا زره فرشتو زنجیران اچولي او زنجیران نه بنیولې راغسته وي او دا به انتهایی شور کوي. نو هغه باس التکر روان دي ځکه چې جنت باس جنت براوړل شي. واوزلفت الجنة اور نزدې بغیر جنت للمتقین پرهیزګاران تغیر بعین چې لري بنای هذا ما توعدون ورتبویل دا هغه سړي تاسو سره وعده شوه لكل اواب حفيظ د هر هغه کس د پاره زیات توجه کوونکی الله حفيظ یادونکي خپل ګناہوں لره او باغی معنی استغفار وایونکي. اواب بارک د مفسرین را ادا اواب هر هغه چاته ویل کیږي اواب معنی د رجوع کوونکی او دین هغه سړی مراد دی چې خپل ګناہوں را یادای یوازې ناس او باغی معنی استغفار وای بخنه په غواړي لکس اواب. دویم دا الله تعالی حکم چې کوم ځکه مخه د راضی نه باغی باندې عمل کوي دا اواب. او حفیظ هغه چاته ویل کېږي چې کوم خپل ګناهونه را یادوي باغی باندې استغفار وایي. نو باندې څنګه کې اگر چې د اواب او د حفیظ باره کې د مفسرین اقوال نور مشترک چا د سیم ویل چې اواب هغه چاته وایي چې هغه د اشراق څلور رکعات منځ کوي. سو کوئی اواب هغه چاته ویل کېږي چې هغه په کم محفل کې کینی نو بیا مرته الله یاد دی الله تعالی نه باقی کیږي نه او د محفل نه جګره پاسيږي نو مسنون دعا مو سره وي هغه کس اواب نه مراد دي د علامات ته ټول خبرې په خپل ځمانه صحیح دي ځکه چې کوم کس الله ته توجه کوي نه محفل کې باقی کیږي نه ځینې خلک چې کله غړه غونه ویني او لو پران ویني نو په شړو سر شي په ګډو وډو سر شي یا ځینې خلک ډمان خو ته ورشي نو حالت کې بزان باندې بیا نه پیږي صبر بل سوي او څلور نور حرکتونه شروع اواب هغه سړی دی چې دا کوم محفل ته مرزین دي الله وریا دی الله دی یریږي نه دې سر کې شکیږي نه باقی کیږي نه نو در هغه کس علامات چې کوم کې الله یری او الله تعالی احکام باندې عمل کوي. حفیظ هم دغه شان ته کې چې الله تعالی یره په ذهن کې حاضر وي ګناہوں او تخپل ور یادېږي باقی باندې یریږي الله تعالی نه بخنه غواړي الله تعالی احکام چې کوم مخه درازي نه هغه د لپاره حفیظ یادای او عمل کې راولي نو وایي چې اواب او حفیظ معنی بلته نږدې